نو مقصد داری چې هغه کومه ورځ باندې چې عربانو التا عرفات ته خروج کړي یعنی حاجیانو هغه ورځ به کوشش کوي چې روزه ونیسي. داسې به نه کوئ چې تاسو د خپل اختر موافق د اختر نه مخکې ورځ ته عرفه ووایئ. زمونږ او ستاسو په ویلو هغې نه عرفه نه جوړېږي. زمونږ په پاکستان کې خو داسې هم کېږي چې کله 3 ورځې وروسته اختر وي، نو بیا به د اختر 2مه ورځ زمونږ او ستاسو عرفه وي. نو دا زمونږ او ستاسو په تعیناتو باندې نه ده. بی عایشې صدیقې رضی الله عنها یوه فتوا کې وایي چې عرفه هغه ده چې خرج الامام الى عرفات، چې کله امام عرفات ته ووته بس دغه عرفه ده. په تمامه دنیا کې به هم دغه ورځ عرفه وي. نو کوم احادیثو کې چې د عرفې د ورځې فضیلت راغلی دی، نو دې کې به موږ او تاسې د عربو سره موافقت کوو چې ای چاته عرفه وویل هغه به عرفه وي. نو د 2 کالو ګناهونه ور باندې رسیږي. دغه روایات ابو داود شریف، نسائی، ابن ماجه، ترمذی، مسند احمد، طبرانی فی الاوسط متعددو کتابونو په مختلفو مضامینو ذکر کړي دي. لکه روایت د ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ د محبوب نه مرفوع روایت دا پیش کوي: من صام یوم عرفه غفر له سنه امامه وسنه خلفه. چا چې د عرفې د ورځې روژه ونیوه، یو کال مخکې ګناه ورژولی شي، وبخلی شي، یو کال وروسته وبخلی شي. ومن صام عاشورا غفر له سنه. بیا د محرم راځي، د محرم 10مه ورځ د عاشورې روژه چې چا ونیوه نو د یو کال ګناه په هغې باندې هم رژېږي. او روایت د مسروق د طبراني او د بیهقي د عائشې بیبي نه روایت کې انه دخل على عائشه رضی الله تعالی عنها عرفه. مسروق وایي چې عائشې بیبي ته لاړم ورځ د عرفې وه. فقال اسقوني. مسروق وایي عائشې بیبي ته مې وویل چې ما ته لږ اوبه راوړئ. فقالت عائشه رضی الله تعالی عنها. عائشې بیبي ورته وایي یا غلام اسقه عسلنا. یو غلام ته امر وکړه چې د شات ورکړم. ثم قالت وای چې ما کله شاتو خوړل او مسکل. بیا عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ما ته وویل ما انت بصائم یا مسروق. مسروق تا روژه نه ده نیولې؟ قال لا. ما ورته وی چې نه، اني اخاف ان يكون يوم الاضحى. ما سره دا یره پیدا شو اسنه چې شکی خبره وي، کزه چرې روژه ونیسم دا بدلو اختر ورځ راشي. زه نن شکي شوی وم. چا ویل چې عرفه ده او چا وی چې نن د اختر ورځ د عرفه پرون تېره ده، دې کې شک و. نو ما ته دا سودا پیدا شوه که زه روژه ونیسم دا د اختر ورځ نه وي. اختر ورځ روژه خو جایزه نه وي، په دې وجه ما ونه نیوه. فقالت عائشه بیبي رضی الله تعالی عنها ورته ویل لیس ذلک داسې نه ده، انما عرفه يوم يعرف الامام ويوم النحر يوم ينحر الامام. عرفه خو هغه ورځ وي چې امام د عرفات میدان ته وځي. د عرفات میدان ته وځي دغه د عرفه ورځ وي. يعرف معنا يذهب الى العرفات. او ورځ د نحر چې کومه ده هغه ده چې ينحر الامام، امام پکې قرباني وکړي. نو نن د عرفې ورځ ده ځکه چې امام وتلی دی. او بیا ورته وایه وما سمعت یا مسروق. اے مسروق آیا تا دا حدیث د محبوب علیه السلام اورېدلی نه دی؟ هغه دا حدیث دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعدله ب1000 یومنا. محبوب مبارک به داسې فرمایل چې د عرفې د ورځې روژه چې کوم ده دا د 1000 ورځو د روژو ثواب برابره ده. 1000 ورځو روژو په شوق سبحان الله وایي. کان یعدله ب1000 یوم 1000 ورځې. دا هغه حدیث 360 ورځې او 360 920 ورځو ګناهونه پې باندې رژېږي. او د دې حدیث نه پته ولګېده چې دا د 1000 روژو عمره اجر او ثواب انسان ته پې باندې میلاویږي.